ښځه به د دې رشتو نه پرده نه کوي، د دې نه ماسوا د ټولو رشتو نه څه شی دی؟ پرده ده. په هغې کې اول رشته چې ده ښځه چې به پرده نه کوي هغه د دې خاوند دی، هغه د دې خاوند دی. ښځه د خاوند نه پرده نشي کولی ځکه د ښځې او د خاوند په منځ کې څه پرده شته دی نه، بلکې دا چې ما درته وي اوس چې دا ځان تیاروي او ځان سنبالوي، نو چا ته به ځان سنبالوي؟ خاوند ته. که د یوې ښځې خاوند نشته په کور کې او بار ملک کې مسافر دی، دې له په کور کې ځان تیارول جایز نه دي. د یوې ښځې خاوند په کور کې نشته دی او په شریک کور کې پاتې کېږي، نو دې ښځې له په دغه کور کې ځان سنبالول جایز نه دي، ځکه ځان سنبالول چې دي نو دا چا ته دي؟ خاوند ته دي. دویم رشته الله تبارک وتعالی فرمایلی او آبائهن، ښځه به پرده د چا نه کوي؟ د پلار نه کوي، ځکه د لور او د پلار په مابین کې ډېره مقدسه رشته ده. او آباء بعولتهن، د سخر نه پرده نشته د انګور لره. خو دلته یو مسله درته بله کوم، د سخر نه انګور لره پرده نشته دی، ځکه دا په مثل د لور ده. د سخر او د لور په مابین کې پرده نشته دی، خو صرف پرده ګورې نشته دی. نور د سخر او د انګور په مابین کې ازادي ګورې نشته. سخر کو زیات نه زیات انګور له لاس ورړي دومره ورړی شي چې د هغې په سر باندې لوپټه غټه پرته وي، دی ورله په سر صرف لاس کېږي. دا مسله ګورې لږه ترخه غونته به لګي، خو شرعي مسله ده کومه. د انګور او د سخر په مابین کې ازادي نشته. نه انګور د سخر په بدن لاس کېښودی شي او نه سخر د انګور په بدن باندې لاس کېښودی شي. صرف سخر دومره کرلی کولی شي چې د هغې په سر لپټه پرته او دی پې لاس ورته په سر کېدی. دا شرعي مسله ده، دا یاد وساتئ. ګورئ په بعضې کورونو کې خو انګیندې سخرونو له چافیانې کوي، په شریعت کې دا جایز نه دي، شرعي مسله ده. سخر لره چاپي کول انګور لره جایز نه دي، سخته ګناه ده. خپله ښځه یي که نه هغه دې ورله چاپي کوي، هغه نه کوي، هغه چاپي په انګیندو باندې کوي. ځان له کټه ختلي هغې له ځان له دوه درې پکاري چې بیا هغې له چاپي کوي. کو د هر څه نه پرېوتې د خپل خاوند خدمت به نه کوي، خواښې به د خپل خاوند خدمت کوي. د دنیا یو کار دی نه کوي، صرف دې خاوند خپو ته دې کښېني، د ده خدمت دې کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي او ابنائهن، د خپل زوی نه پرده نشته، د خپل زوی نه پرده نشته دی. او ابناء بعولتهن، دارنګې د بنځي نه پرده نشته، ځکه بنځي باندې خپله مایرانه مور همیشه دپاره حرامه ده، دا ورسره نکاح نشي کولی، د هغه نه پرده نشته دی. خو د بنځي سره ازادي هم نشته. کو چېرته یوه ښځه ځوانه ده او بنځي دي، ټیک شو، نو دا به د بنځو سره ازادي نه ساتي. دومره کرلې خبره ده چې مخ دې نه پټوي، نور هېڅ قسمه ازادۍ اجازت نشته دی. دارنګې او اخوانهن، د ورور نه پرده نشته دی. او بني اخوانهن، د وراره نه پرده، د ښځې د خپل وراره نه یادوم. ګورئ د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. باقي چې کوم د خاوند وراره دی، د خاوند وراره دی، د هغه نه پرده فرض ده. د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. هم داسې وراره چې اعتمادي وراره وي، شرارتي ورانکاره وي. ما درته وی صرف د پردې خبره ده. ګوره د ازادۍ خبره نشته، ازادي په هیڅ حالت کې جایز نه ده. ازادي صرف د خاوند او د ښځې په منځ کې جایز ده. د دې نه ماسوا د هیڅ یو رشته دار سره د ښځې ازادي جایزو نشته دی. زه صرف د پردې خبره کوم چې مخ به دې نه پټوي، مخ به دې، نو د ښځې د خپل وراره نه مخ پټول صرف نشته، نور ازادي جایز نه ده. دارنګې او بني اخواتهن، د خورۍ نه د ښځې د خپل خورۍ نه پرده نشته دی په شریعت کې. د خپل خورۍ نه د ښځې پرده نشته دی، صرف د خورۍ نه به مخ نه پټوي، نور ازادي اجازت معنی دا ده چې د ښځې خپل خوری دی نو دا ته مخ پټول ور جایز دي، دا چې خپل خوری ته دا مخ کاره کړي، دومره کرلی اجازت دی. او ما ملکت ایمانهن، وینځي دي غلامان نه وینځي، په کور کې خدمتونه کوي، صرف د هغوی نه هم څه نشته دی، پرده نشته دی. یا مسلمانې ښځې دي، د هغوی نه پرده نشته دی. دا د فقه مسله د غیر مسلمې ښځې دي، انګریزانې ښځې دي، نو مسلمانه ښځه به د دوی نه مخ صرف نه پټوي، مخ دې ته نه پټوي، نور بدن ورته نشي ښکاره کولی. ګورئ غیر مسلمې ښځې ته مسلمانه ښځه نور بدن نشي ښکاره کولی، صرف مخ ورته ښکاره کولی شي.
دارنګي او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال داسې سړی دی لیونی دی بالکل ذهنن خراب دی په هیڅ نه پوهېږي نو ښځه کو د هغه نه پرده نه کوي نو ضرورت نشته دی او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء یا داسې ماشومان چې هغه د ښځو په عورتونو باندې نه پوهېږي د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي د داسې ماشومانو نه ښځو له پرده نشته دی داسې ماشوم کم نو فقهاو د هغې 10 کاله عمر لیکلی دی خو دا د هغې د زمانې 10 کاله ښه ځکه چې د فقهاو په زمانه کې به د 10 کالو ماشوم هغه به په هېڅ نه پوهېدو نن زمانه کې خو چې د 6 کالو هغه په ډېرو خبرو پوهېږي نو فقهاو د خپلو زمانې د ماشومانو حالت لیکلی دی چې 10 کاله عمر نو د دې ماشوم نه پرده نشته که د 10 کالو نه زیات شو نو ښځه به ترې مخ پټوي زمونږ د نن زمانې ماشومان تا ته پته چې دا ماشوم چالاک دی ورانکاری دی کور ته بیا مه پرېږده بیا ښځو له هم په کار دی چې دنه څه وکړي فرده وکړي نو داسې ماشومان چې د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي نو ښځو لره اجازت دی چې د هغه نه څه ونه کړي پرده ونه